نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی درې تنه داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالى باندې د دوی سره خبرې وکي ولا يزكيهم او نه به د ګناه نه پاک. درې تنه په ورځ د قیامت داسې دي چې الله تبارک وتعالى به سره خبرې پر رحم سره نه کوي، خبرې به سره د الله په غوسه. او دویم دا چې ولا يزكيهم د ګناه نه به پاک نه کی. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاغی فرمای شیخ زان بوډاک بدکار سپینګره بدکار، الله دې حالت موږ ټول ته پناه راکړي. دا انسان چې الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت دته د رحم په نظر باندې نه ګوري، خبرې به سره نه کوي. ځکه دا وخت هغه وخت دی، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو سپینګیری لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی دې ما معاف کو، ځکه د سپینو ډکونه مال حیا راځي. زه دا نشم کولی چې د لاسونه تش دته واپس کم. دی چې څه دعا غواړي زه به یې قبلومه. نو یو په هغې کې دا دی چې عمر یې پوخ شوی دی 80 او 90 کاله دي او په دې ټایم کې هم دی بدکاري کوي. بدکاري مختلف صورتونه دي. یو خو دغه بدکاري ده، الله دې موږ ټولو ساتي. دویمه بدکاري د سترګو ده، دریمه بدکاري د غوږونو ده. پلیتې خبرې بدې خبرې دا اوري، په سترګو باندې غلط ځایونو ته ګوري. نو دا انسان د الله تبارک وتعالى ډیر زیات بدی شي او ناخوښه ده، ډیر زیات دا د الله تبارک وتعالى بدی شي. ولې؟ ځکه دا هغه وخت دی کنه چې الله تبارک وتعالى فرمای عمر خو مل درکو ځواني خو دې په اخوا دي خوا کې تیر کړه، اوس درته موکه ده ګیره دې سپینه شوه، اوس خو راشه تسبیح راواله د الله ذکر شروع کړه، پرېږده دنیا مړه، دنیا اوس پرېږده. ولې؟ زامن دې را رسېدلي دي، انګین دې شته، نونه دې واده شوي دي، زما دې پوه شه، هغوی پوه شه، زامن دې پوه شه، ته راشه ځان له بستر راواله تبلیغ ته لاړ شه، ځان له ذکر اذکار شروع کړه. دا ستا د دې وخت دی، دا ستا د هیرس وخت نه دی چې هلکان یو کوي او ته وایي چې نه ستا هیرس د هغوی نه زیات دی. دا دغه وخت نه دی، دا ستا د ذکر او اذکار وخت دی. دا ستا هغه وخت دی چې الله تبارک وتعالى په دې انتظار دی چې اخري ټایم دی به ما ته په دې ټایم کې توبه وباسي. دنیا کارونه په دې وخت کې لاس واخله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى ته چې ډیر زیات بد شي او ناخوښه دی او په ورځ د قیامت په سره سمې خبرې ونه کړي، هغه کوم انسان دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ملک جبار متکبر بادشاہ، کبرجن بادشاہ. دا الله تبارک وتعالى ته خوښ نه دی. بادشاہي الله درله لویه مرتبه درکړې ده، نو اوس به ته په خلکو باندې ځان غټ حسابوي؟ نه تکبر ولې کوې؟ او که ته زه وایي زه بادشاهي منولې ستا د پاسه بل بادشاه نشته دی، ته د چا د حکم د لاندې نه ته ولې لویي کوي؟ ته ولې تکبر کوي؟ متکبر او کبرجن بادشاه الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات ناخوښه دی، ډیر زیات بدی شي. بادشاه به تکبر نه کوي، لویي به نه کوي، دی به ځان عاجز حسابوي. عمر رضی الله تعالی عنہ بادشاه نه بادشاه د پارس نه څه کسان رالو د عمر رضی الله تعالی عنہ ملاقات له چې رالو تفوس یې وکړو عمر کوم ځای د هغې خو دا خیال و، ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ دومره دبدبه وکنه چې په فارس کې به د عمر نوم چا اغوستل ته په هغوی باندې لرزه راتله، په روم کې به چا د عمر نوم اغوستل ته به پیره کېدل، دومره دبدبه او یره وه. د فارس کسان راغلي وو، استازي وو، څه سوال جواب یې راوړو، د عمر رضی الله تعالی سره میلاوېدو. نو د هغوی خو دا خیال چې د هغه سره ملاقات ډېر زیات ګران وي، څه په سفارشونو باندې به ورته ځان رسو، د هغه سره به څه کومندانان او د هغه سره به سیکورټي او لوی کار به بیا لکه څنګه چې نن سبا بادشاهانو سره یې که نه هر سړی سره میلاوېدی شي. د عمر سره به موږ څنګه میلاوېږو چې راله تپوس یې وکړم وي عمر کوم ځای دی، موږ به د هغه سره په څه طریقه میلاوېږو، څنګه به د عمر سره میلاوېږو؟ کسان ورته وایي هغې باغ کې به د کجورې لاندې چېرته ملاسې لاړ شي میلاو شي ورسره که نه. وایي څنګه؟ دغې باغ کې به چېرته یې ګرځي به یا به ملاسې میلاو شي ورسره. وایي ښه چې دوی لاړو، اوس غرمه ټایم دی، عمر رضی الله تعالی یو تیږه راغستې سر ته ایښې ده او د کجورې ویښته ملاس دی. هلته یو کس وي عمر به کوم یو دی په دې باغ کې؟ وایي دغه د کجورې ویښته چې ملاس دی دا دی که نه؟ وایي دا دی. وایي دوی چې لاړو وایي عمر رضی الله تعالی راپاڅېد، وی امیر المؤمنین او تاسو دلته مونږ خو چې ستاسو سره ملاقات ګران او تاسو خو به چېرته په ډېر غټه سیکورټۍ کې چېرته بنګړي خو به په لاس وي، د سرو زرو تاج خو به په سر وي، څه په ډېر لوی دغه کې به یئ او تاسو د مسلمانانو امیر المؤمنین یئ،
او په خاورو ملاس یې. عمر رضی الله عنه نه زه امیر المؤمنین نه یم، زه د مؤمنانو خادم یم، زه د هغوی امیر نه یم، زه خادم یم. نو ته په خاورو کې ولې ملاس دی؟ نو عمر رضی الله تعالی په دې خاوره به ځمکه داسې لاس راکاږه سر یې ښکته کړو، وایي دې له خو به یوه ورځ داسې ځمه نو دې خاورو له به داسې ځمه. اوس مې صرف د لاندې پرتې دي، بیا به رانه یو طرف ته هم خاوره، بل طرف ته هم خاوره، د پاس هم خاوره، لاندې هم خاوره. د خاورو نه څه باک دی؟ ولې کو بادشاه شوم نو خاورو کې به نه سمله، دا خو زما ځای دی. دا د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و. بادشاه داسې ده کې به لویي نه وي. یو ورځ په مینا میدان کې روان دی داسې عمر رضی الله تعالی عنه، وزیران دي ورسره، پوج دی ورسره، ډېر خلک ورسره روان دی. چې روان دی اوس داس کم عمر دی؟ ګوره د عمر رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. یو ځل هغه کېنو وی حذیفه رضی الله تعالی عنه چې کنه دا د نبی علیه السلام رازدار و، دته به نبی علیه السلام ټولې خبرې د راز کولې، دته به کولې. خو حذیفه ګورې دا به چاته وایي، د زما د راز خبرې دا به چاته وایي نه. یو ورځ د عمر رضی الله د حذیفه رضی الله تعالی عنه کېنو وی حذیفه دا ته نبی علیه السلام د راز خبرې کړې دي که نه؟ وی او منافقین خو درته خو ویلي دي که نه؟ نو حذیفه رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وکتل وی او خو ولي راته دي، خو هسې نه چې تپوس وکړي چې ما ته یې وښیه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل وی عمر خو ولي راته دي، خو دا راته ونه وایه چې ما ته یې وښیه، ګورې ښیم یې درته نه، دا د نبي علیه السلام راز دی. عمر رضی الله عنه ته وی حذیفه دا درته نه وم چې ما ته یې وښیه، دا ستا سره د نبي علیه السلام راز دی، دا راز دی، دا درنه نه غواړم. خو یو خبره درته کومه، ته په دې خپل زړه کې د منافقینو په هغې لست باندې نظر وګرځوه چېرته د عمر نوم خو به پکې نه وي. ګوره دا هغه عمر دی چې یو ځل نبي علیه السلام د مسجد نبوي په دروازه کې درنه کېده که نه، نو د ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه سره دواړو، نو د ابوبکر رضی الله عنه د لاس یې په خپل ښي لاس کې ونیو او د عمر د لاس یې په خپل چپ لاس کې ونیو. دننه مسجد نبوي کې صحابه ناست وو، نبي علیه السلام وفرمایل ای صحابو، هغو ټولو داسې مخ کړو، وی هکذا نبعث یوم القیامه، موږ به په ورځ د قیامت ګورې داسې پاسو، ښي طرف ته مې به ابوبکر او چپ طرف ته مې به عمر، موږ به داسې یو ځای پاسو. ورته د جنت زیری و که نه؟ دا د جنت زیری و، بار بار یې پرې د جنت زیری کو په عمر رضی الله تعالی عنه باندې. خو دا عمر حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وایي ته د منافقینو په دې لست چېرته نظر په دې زړه کې وګرځوه چې عمر خو به پکې چېرته نه وي، عمر خو به پکې چېرته نه وي. موږ نن لږ غونته کې نیک عمل وکړو که نه، نو موږ ته بل سور کافر ښکاري او ځان راته رسېدلی بیا ښکاري. زه خو رسېدلی یم سړیه، دا نور خلک څه دی؟ عمر رضی الله عنه ته په دنیا کې د جنت زیری میلاو شوی و، هغه سره دا یره وه زه خو به چېرته په منافقینو کې نه یم. نو د مینا په میدان کې روان خبره مې ابتدا کوله، خلک ورسره دی، ټول خلک ورسره روان دی. نو دی د عرفات دې ډېرۍ ته وروختو، منډه کړه چې هغې ته وختو که نه، نو ځان ته لګیا شو، خلک حیران شو چې زموږ نه منډه کړه هلته ولې وختو، ځان یې د ګریوان نه داسې ونیو، داسې کو ځانو، ای عمره تا هغه سړی چې په دې میدانونو کې به تا اوښان سرول، تا به اوښان سرولو، نو چې ماښام به د اوښان کور ته وشړل که نه، نو عمره تا ته به ستا پلار وي خطاب به درته وي عمره چې الله به ستا نه څه جوړوي، نو د اوښانو د سرولو چلم نه درځي. خلک چې سهار اوښان وږي وشړي ماښام یې ماړه راولي، ته یې سهار هم وږي شړي او ماښام یې وږي کور ته راولي، د اوښانو په سرولو نه پوهېږي ستا نه به الله څه جوړوي. دا به ما ته پلار ویل وی عمره دا نن چې ستا نه دا ټوله دنیا ګیر چاپېر روانه ده، عمره ته هغه عمر بل نه خو دا د نبي علیه الصلاة والسلام د قرآن او د حدیثو برکت دی چې ته دې مقام ته رارسولې، ورنه ته هغه عمرې. دا عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې به خادم سره به لګیا څه کار به یې کو که نه، نو خادم به ورته وي عمر ته څه کوې؟ امیر المؤمنین موږ دې کار ته فرېده که نه؟ نو ده به خادمانو ته ما ته به دا نه وایه، خو زه یو کار کوم ما ته به دا نه وایه چې مه کوه. ولې؟ زه د خپل محبوب نه اوچت نه یم، ما خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په خپله په دې سترګو لیدلی دی چې هغه خادم د هغه غلام په اوښ باندې ناسته او زما محبوب یې موار نیولی په ځمکه روانو. ما خپل محبوب لیدلی دی چې هغه خپله کرته په خپله باندې ګنډله په کور کې، په نښو بیبیانو کې نبي علیه السلام خپلې جامې په خپله ګنډلې دي، په نښو بیبیانو کې ما نبی علیه الصلاة والسلام په خپله لیدلی دی چې د کور صفایي کړې ده. نو که زه یو کار کوم ما ته به دا نه وایه چې مه یې کوه، عمر څه د نبي علیه السلام نه اوچت نه دی، زه څوک یم چې زه به دا نه کوم. دا بادشاه او دا بادشاه، نو بادشاه به تکبر نه کوي، دی به ځان غټ نه حسابوي. او د نن زمانې دا بادشاهان خو د یوډو تکبر نه کوي، ځکه دوی خو به سبا اوټ له راځي، څه له به راځي اوټ له به راځي، نو اوټ خو ټول د غریب سره دی نه، لکه چې اوټونه وګټي نو بیا غریب نه وي، نو چې بیا راشي بیا ورته سبا ورځي، خو دا غریب هم د سړي زوی نه وي، نو دی ورته سبا ورک شه زما دروازې له رانشي نه در کوم، ورځه ته ما وجه نیسي چې در لکم. زه دې خلکو ته هم خاص کر د حکمرانانو ته امپیګانو ایمینګانو ته هم تکبر مه کوئ، خدای خو پوه که چېرته تاسو خو د سره تکبر مه کوئ، تاسو خو بیا اوټ له راځئ په هغې وخت کې اوټونه هم نو. ها د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک در ذکر کوم، دا خو هسې یو خبره شوه
چې الله تبارک وتعالى ته دویم ناخوښه سړی کم یو دی؟ کبرجن بادشاه، متکبر بادشاه. دریم نبی علیه الصلاة والسلام کم انسان فرمایي چې الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات ناخوښه دی، په ورځ د قیامت په سره نه خبرې وکړي، نه به د ګناه نه پاک کړي، هغه چې دی نو غریب متکبره. غریب متکبره دا تکبر الله د مالدار نه خوښوي، د مالدار نه هم نه خوښوي، خو د غریب ته الله تبارک وتعالى فرمایي ته خو زما خوښ نه، ته ولې لوی کوې؟ تا خو به زه مالدار نه 500 کاله مخکې جنت ته بیاما، نو تا د کوم طرفه تکبر شروع کړی؟ مالدار خو بیا هم دا وایي چې زه بنګله مې ده، ګاډی مې دی، نوکران مې دي، دا غریب به څه تکبر کوي؟ ته به څه تکبر کوي لوی لوی کوي ځانو؟ نه، ته په هر حالت کې د الله شکر ادا کوه. الله په دې غریبۍ باندې ستا لاک لاک شکر دی. ګوره چې الله تبارک وتعالى تعالی مال درکړي، که نه درکړي مال څه شی دی؟ زموږ پښتانه مال د لاس خیر دی، نن شته سبا به نه وي. د مالدار په لاس کې نن شته، سبا به ستا لاس ته درکړي. ځه تا به مالدار کړې، دا مالدار به تا ته محتاج کړي. نو دریم الله ته چې ناخوښه دی نو هغه غریب متکبره دی. نو دا درې کسان الله تبارک وتعالى ته ډېر زیات ناخوښه دي. کم کم؟ یو سپینګیری بوډا زانی بدکاره، دویم بادشاه کبرجن متکبره، دریم غریب متکبره. چې دا درې ګناهونه الله تبارک وتعالى دې موږ بچ کړي، دا الله تبارک وتعالى چرې په ممکنه پیدا کوي. الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.